نو ګران اردو کو بالکل زه اوس راځم ګلستان درانی صاحب غواړه. نو ګلستان درانی صاحب ته څه وایې په دې حواله سره؟ دا ډېر خوشخبري م ده، مبارک هم سره ټولې دنیا ته، بیا خاص کر جنوبي ایشیا ته که نه سي هغه له یو ډېره لوی تباهي څخه الله تعالی بچاو کړه، او پاکستان یو داسې کردار ادا کړي، داسې کردار ادا کړي چې نوم یې لوړ روشان په جهان سو. جی ډېره شکریه وطن خلجي صاحب، ستاسو د سونو بلوچستان پاکستان او د اورېدونکو د کتونکو ډیفینټلی ډېره غټه ورځ ده د پاکستان په تاریخ کې، بیا یو ځل بیا د خیره او یقینا زموږ د ټولو لکه تا چې ویلې د ټولو صرف د جنوبي ایشیا نه د ټولو دنیا دا ټایم سترګې شتې په اسلام آباد کې، او نن ورځ نو بیخي ډېره غټه ورځ ده. الحمدلله د ثالث چې کوم کردار دی، چونکې الله تعالی په خپله یو داسې ذات دی چې هغه غواړي چې جوړ وسي او د دوه مابین کې چې کوم کنفلیکټ دی دا سره ختم سي، او کنفلیکټ یا جنگ یا تضاد یا داسې غټې حادثات د دې سبب چې دی هغه ظاهر ده مختلف وجوهات دي، مختلف دغه دي. ستا په یاد دي موږ په فروری کې یو پروګرام په دا والا باندې سره وکړي، او چیرې د جنگ خدشات ولو وطن یار صاحب موږ ودای په درو حصو سره تقسیم کړو، د جنگ مخکې، د جنگ دوران، او د جنگ سیز فایر بعد. ډیفینټلی پاکستان پر خپل ځان کې خدای تعالی د اسلامي دنیا اول اټمی قوت دی. پاکستان د اول ځل نه دی چې دنیا د ډېر لوی تباهي بچاو کړی دی. پاکستان د لوی شاته زو تاریخ ته زه لازمي دا لازمي دی چې موږ خپل ځوانانو ته خپل دا چې کوم سټوډنټس دي یا زموږ د پالیټکس کې چې کوم دغه دي دوی د یادګانۍ دپاره دنیا په دوه بلاکس کې د دویم جنګ عظیم باندې تقسیم او کولډ وار کس تاسو په یادي موږ ته کولډ وار یعنی د جنسیانو یا خفیه جنگ چې هغه سره روان. نو روس ځان لپاره یونایټډ دغه چې راشین فدریشن چې دا ځان لپاره او یو اس دا ځان لپاره د دوی خپل الایز ولې او ظاهره د مشرقي او مغربي دنیا چې ولا دا هم سره تقسیم ولا. کولډ وار د امریکا او د روس یو ډېر لوی جنگ دی، مثال د ډېر په دا تقریبا 30 کال دا جنگ وشلې دی. د کولډ وار سره مخکې په خپل چاینا او د یو اس چې کوم تعلقات او د یونایټډ سټیټس دا ډېر زیات خراب ول د دویم جنگ عظیم بعد، چونکه په ویتنام کې امریکا ډېر سخت شکست خوړلی او بیا ډایرکټ چونکه د ویتنام سره چې کوم چاینیز دغه دا ورسره نو د چاینا او د یو اس په مابین کې چې کوم جوړ کړیو دا هم د 70 په دهه کې دا هم پاکستان کړیو. هنری کسنجر صاحب کا صدر مور او بیا د وزیر خارجه مو دی تللی په خفیه دوره باندې د پاکستان په توسط باندې چاینا ته نو د خپل ټاکسو کو چاینا او یونایټډ سټیټس د پول کردار چې هغه ټایم پاکستان ادا کړی. راځو مخته بیا د رشیا او دغه مابین کې کولډ وار کې پاکستان د ختمېدو یو ډېر غټ رول دی، یو ډېر ښه رول دی، پازیټیو رول دی. برته راځو د افغانستان جنگو یا د عراق جنگو لستاس په یاد 9/11 بعد پاکستان خاص کر ډېر غټه نشانه و. الله تعالی بیا د دې چې کوم زموږ لیډرشپ او پولیټیکل یا عسکري دې ته خدای پاک بصیرت ورکړي په شایسته انداز باندې ځان سره خلاص کړي. تاسو په یاد پاکستان ته هم تمکی ورکول سو چې موږ به تاسو برته د ډبرو په دور کې واسطو الله تعالی پاغه کې مشتر خروکوز ملکم بچاو سو، عوام بچاو سو، زموږ اټمی اساسي چې کوم د خلاف جنگونو روانو یا سرشل روانو هغه خدای پاک را بچاو کړ. برته راځو دوه کانفرنس په افغانستان کې کستاس په یادي د افغانستان سره د امریکا په انخلا کې پاکستان بیا د امریکا مرسته کړې او دغه تر بیا وېسي سره او بیا حالیه چې کوم دغه وکستاس په یادي لکه ما چې په شروع کې ویلې په فروری کې د جنگ سره مخ کې تا یو سوال کړو چې د پاکستان په دې کې څه کې پاکستان ډیفینټلی ډېر غټ رول وي، یو چې کې برادر اسلامي ملک ایران د مشترک په څنګه دی او دویم دا جنگ چې ظاهر د پاکستان ته هم اسرائیل رنګ دشمن د انډیا رنګ دشمن چې دوی کوشش کوي چې دا راوړي. خو بیا ز شاباشي ورته وایم او د زړه د کومي ډیفینټلی زموږ پولیټیکل لیډرشپ شهباز شریف صاحب پرایم منسٹر پاکستان، اسحاق ډار صاحب او بیا د سره فیلډ مارشل الحمدلله فیلډ مارشل خدای پاک یو ډیر شایسته تحفه پاکستان ته ورکړې ده د بصیرت او د صرف یقینا وطنیار صاحب ډیر د عجب خبره ده د فوجي هر وخت زړه غواړي چې جنگ وکړي، د فوجي هر وخت زړه غواړي چې دای په خپل په نور ملکو باندې بالادست سي او د سره وجنګي او بیا د سره فائدہ واخلي. جبکې زمر فیلډ مارشل سید اسم منیر صاحب چې دی
تاسو ول نه صرف دشمن ته یو دونه شایسته جواب ورکي او د چې کم کردار او په مای کې په تیر کال په مای کې مارکه حق کې انډیا ته چې کم سبق ورکړی دی انډیا به ټول عمر ان شاء الله په یاد وي او په ټیکنالوژي کې په اسمان کې په مځکه په سفارتکاری کې په د جنگ په میدان کې په عسکري اسلحه سازي کې خدای پاک مشته یو شایسته رول په مای کې راکړي دنیا بیا زموږ طاقت وکړي زموږ قوت وکړي زموږ سفارتکاری وکړه نو ورته بیا راولار څه خپل د پولیټیکل لیډرشپ لپاره چې د دې دواړو په مرسته باندې یعنی عسکري او پولیټیکل چې زموږ لیډرشپ دي دومره شایسته رول ادا کړی دی د جنگ سره مخکې دواړو فریقین د تحمل لپاره په دې کې موږ به نه یېرو وطن خلجی صاحب زموږ چې کوم برادر ممالک دي خصوصا سعودي عربیا چې زموږ د دې داسې معاهده هم ده یو شټینګ دوستي هم ده جی بالکل ټول دنیا کې د ګردو زیات زموږ دوستي او زموږ دغه چې دغه د سعودي عرب سره ده سعودي عرب خدای نه خواسته چونکه د ایران مجبوریان وي ایران د اول اعلان وکړي چې به چیرې امریکایي اډې په کم اسلامي ممالک کې یا هر چیرې چې زموږ په دسترس کې موږ په دې حمله کو او بیا غټي حمله وسپلې په دې کې ظاهر ده په سعودي باندې سعودي خو ډیر شریعه ټلیټ کوي سعودي خپل دفاع ډیر مضبوط ویم کړل خو پاکستان د دې په وجه لاس کې شوی چې نه فی الحال به موږ د ایران سره په دا جنگ کې نزو الحمدلله اسلامي ممالک چې هغه تر ډیفنس پورې خپل په دا جنگ کې شریکو خپل دفاع کوله خو په افغانستان باندې برته حمله نه دي کړې ډایرکټ برای راست حمله نه دي کړې دا اسرائیل او امریکا وا چې په ایران باندې حمله کولې نو خدای تعالی موږ په دا کې سرخرو کو زموږ دوستان یعنی په دې کې خاص کر بیا زه د قطر ذکر کوم زه د بحرین ذکر کوم زه د یو ذکر کوم یو ته ظاهر د ډیر زیات نقصان په دې کې ورکول سو نو داغه باوجود دا اسلامي ممالک یعنی خلیجي ممالک د دې ته اوسلا تسلی او برته سپورټ ورکول دا زموږ بیا د پولیټیکل او عسکري قیادت چې ډیر لوی کارنامه ده د جنگ په دوران کې بیا داغه بعد د امریکا رنګه سپر پاور او دا ټیم چونکه دی بیلګه آمد او بیا خاص کر سازشیان د دنیا چې کم دغه دي د مرګ او د جنگ او خصوصا د مسلمانانو خلاف چې لوی سازشي ممالک دي یعنی اسرائیل او انډیا د دې ډېر غټ سازشونه روان ورته ولیدل چې د اسرائیل کم لابي چې د ټیم په امریکایي حکومت کې په کانګرس کې ډېر مضبوطه ده ډېر سترونګ انتهایی ډېر مضبوطه ده او پریزیدنت ټرمپ چې دی مجبور کی او په دا جنگ کې راوست چې لکه هغه نه غوښتل د خو ناره دغه وطن یار صاحب په پروګرام کې موږ د خبرو کا جنگونو رکاوم بالکل دغه تر ولکن ستا خبر هغه جات کې پساو کې سي د جنگونو چړو بالکل نو بیا دا جنگ شروع سو پر جنگ کې ظاهر ده بیا چې کوم د الټیمیټم دغه د ډیر غټي یعنی د تهذیب د ختمېدو چې کوم دغه ظاهر د اټمی عمله خبره ولا په دې خوشک نسته ټول دنیا تاسو د یورپین ممالک ستا دیگر چې کوم یونایټډ نیشنز ګرد ممالک دي دا په خپل او آی سی یا نور چې کوم بریکس دي یا هر د تنظیمات چې د جی 8 راوخه جی 7 راوخه دا ګرد پر خپل ځای کې ته وګوره چې یعنی رشیا دا ټیم خپل په یوکرين وار کې دی او څوک پوره یورپ د جواب نه چور کوي دا ټیم رشیا په زموږ په دغه کې په میډل ایست کې چې کوم دا جنگ روانو د ایران اسرائیل او د امریکا په مابین کې د غزاره د رول د په خوا د خو کوشش دا وشته د ایران سپورټ وکي انډایرکټ وکي سفارتکاری په ذریعہ وکي لیکن دغه باوجود خاموشي و الله تعالی پاکستان ته موقع ورکړه لکه زموږ چې کم امیدونو یا کم چې موږ په پروګرام کې ذکر وکړي چې پاکستان ډېر رول به ادا کوي ان شاء الله او باید چې دی وکړي نو به طور یو داسې سالس به طور یو دونه زبردست یعنی د سفارتکاری په میدان کې د طاقت په میدان کې او د پوره جیو پولیټیکل چې کم میدان دی په دې کې پاکستان الله تعالی سرخرو کوي دنیا ظاهر ده دا بالکل دغه خاطر راځو سی د پاکستان وقار په دنیا کې بڑاو سو دنیا دا ومنله او ټول دنیا په دې باندې خوشاله سو او پاکستان ته داد ورکي مبارکباد ورکي په دې کتلې خبره وکړي جی ضرور وطنیار صاحب ولې به نه ورکي هغه پر دې سبب ورکي چې صرف د 9 کروڑ ایرانیانو چې کم پاپولیشن دي صرف دا نو بچاوه په خلیج ممالک کې دا ټیم تقریبا 2 ارب انسانان دي دا په خپل ځای کې 2 ارب انسانانو ژوندګیانې بچاو وسولې برته امریکا او بیا چونکه اټمی جنگ خدا ترانو کستا سپیاد بي په دې کې چاینا پاکستان د جنگ په شروع کې یو خبره وکړه او په بلا بغیر څه چې چاټه کړي و چې یاره کچیر خدا نه خواسته نیوکلیر حمله په ایران باندې وسوله
اسرائیل چې دی په دې کې به نه پاتېږي سره چونکې هغه کاز دی هغه جړ دی او دا غوښتل ګریټر اسرائیل دا پلان لرو چې په مډل ایست کې خپل چې کوم هغه دغه دی دا مضبوطه کې حکمرانی چې نو نیوکلیر جنگ خو ډیفینټلی یو ډیر دا نیوکلیر جنگ مینز چې ونیم عرب انسانانو ژوند چې دا ټیم په سټیک بنیو معیشت پاته نور ارز ژوند پاته خو ونیم عرب انسانانو ژوند چې دی دا ټیم دغه ځکه چې پاکستان د مبارکباد مستحق دی ځکه چې د پاکستان لپاره باید چې دعا وکول سي ځکه چې د ټولو دنیا سره یعنی یورپین یونین په خپل اقوام متحده زموږ چې کوم عرب ممالک دوستان برادر دي دا ته د دنیا د هرې کنارې سره د پاکستان لپاره خصوصا یو خبره موږ بلم کړې وه چې پاکستان واحد ملک په دنیا کې وطن خلجی صاحب اوریدونکو دي او کتونکو دي دا وګوري پاکستان واحد ملک چې د دواړو فرقانو انکلوډینګ اسرائیل خو د خدای غوړي چې د پاکستان سره یو ترانه یو تراز موږ یو ملاقات یو ناست یو شی سره وسی یعنی امریکا سپر پاور اور ایران په دنیا کې په اقوام متحده باور نه و په بل یو شی باور نه پر صرف پاکستان باور دا زموږ د پاره ډیر الحمدلله د ډیر د وقار او د زموږ د ملک د پاره د ډیر عزت خبره ده په ټول دنیا کې ډیفینټلی د پاکستانیانو چې کوم عزت دی د پاکستان د چې کوم لیډرشپ دی پولیټیکل عسکري د دې او عاصم منیر صاحب چې کوم دا ټیم ډاټ په ټول دنیا کې روان دی یاد لري چې د ټرمپ سره زموږ قیادت ملاقات کړی په هغه کې ویل چې مای فیورټ فیلډ مارشل نو د ټرمپ خپل د پریزیدنت ټرمپ یعنی د اسرائیل لابي د دباو د هر څه باوجود د پریزیدنت ټرمپ چې هغه باور په عاصم منیر صاحب او په شهباز شریف باندې و یعنی د مشه دا ویل چې د اسما ډیر شه دوستان دي او زما فیورټ دي زما تر ګودو بهترینه فوجي افیسر دي ځکه چې بیا دغه د شیان چې کوم زموږ سره الحمدلله زموږ پولیټیکل او سیاسي قیادت دغه کې او د پاکستان ته الله تعالی د امن او د سالسي لپاره یو شایسته پروکاره ځای او ورڅ د خدای پاک ونسک یقینا توقع خدا را سیدا عارضی جنگ بندی سی کومه ده دا په مستقل جنگ بندی کې بدل شي ان شاء الله غدا تر دي چې کوم دا ټیم یو د بل سره د کوم مطالبات او تبادل سره سوي دي که تاسو په دې پریزیدنت ټرمپ ډېر ښه پوزټیو اندغه ورکی او بیا ایران پاسداران انقلاب او سیاسي کوم دغه دي خامنه‌ای دي مشتبه خامنه‌ای صاحب دوی خو د جنگ په حواله باندې ډېر زیات سخت موقف ولو د عوامو ډېر سخت الحمدلله نو دی په خپل دغه کې دغه فلیکسیبিলিټي په دې کې د لچک چې دی پیدا کوي د دې د مقصد دی او به چې په ټیبل کې شي دوه ممالک او بیا خاص کر دا تر انسانان لکه زموږ پرایم منسٹر شهباز شریف صاحب او بیا جنرال عاصم منیر صاحب دوی دواړه چې سره کښینی په ټیبل باندې چونکې دی میزبانان یې کردار صاحب هم په خپل ور سره نو سیاسي خو ډیفینټلی ستا سفارتی چې کوم زموږ کردار زموږ سفارتی عمله موږ ډیر زیات زیستاینه کوم زموږ د سفارتی وزارت خارجه او د ټولو سفارتی ټیمانو ده زما امید دی چې د هر طرح مطالبات سخت مطالبات سي ان شاء الله زه د قربا میزبانانو سره د امید لرم چې دوی به دواړه فرقین چې دی هغه خدای ان شاء الله خدای دی کې شتر یو ځای کې بالکل ګران او د جمعې مبارک ورځ هم دا راسي چې پټولو باندې دا دعا هم وکړو چې الله تعالی دې دا جنگ مستقل تور باندې بند کړي الله تعالی دې دا مذاکرات سي په اسلام آباد کې نن او سبا دې د الله تعالی کامیاب کړي او ځکه چې جنگ ډیر تاوانونه لري ډیر تباہی لري نو ګلستان درانی صاحب ستا یو جان مننه چې تاسو خپل قیمتي ټایم راوېستلی او زموږ لاوریدونکو سره خبرې اترې وکړي او تازه ترین معلومات چې کوم دي هغه دې راکړو یو جان مننه ګلستان درانی صاحب